السلام علیکم. دو لفظ دي، یو ته ملزم وي بل ته مجرم وي. ملزم هغه ته وي چې په چا باندې الزامي کیس چلیږي لا ثابت شوی نه، او مجرم هغه ته وي چې په چا باندې الزامي کیس یو چلیږي او هغه ته سزا ملو شي، ا مجرم دی. میاں نواز شریف ته په یو کیس کې 2 کاله سزا او تا حیات نااهلي ملو شوی وه. هغه د بیمارۍ بانه وکړه او لندن ته لاړو. 4 کاله اشتهاري و، واپس راغی. های کورټ کې درخواست ورکو چې زه 74 سال عمر مې دی او بیمار یم، نو جیل ته نشم تللی، مال ضمانت راکړي. اره بهر شو او عمران خان باندې صرف الزام دی، نه کیس چلیدلی، نه پې څه جرم ثابت شوی، په جیل کې دی. دا د پاکستان بدقسمتي ده چې مونږ د قانون سره یو مذاق کوو. په دې وجه تاسو ګورئ د امن او امان صورتحال په دې خراب شي چې خلک وایي مړ قانون به زما څه وکړي. نو چې کله قانون د هر چا دپاره یو شاني، د هغې معاشرو کې د قانون احترام وي، او کله چې ذاتي پسند ناپسندي څوک لاډ شي او څوک سزاواري، نو د هغې معاشرو بیا حال تباهي کم چې زموږ د معاشرې دی. الله دې په پاکستان رحم وکړي. خو ما وی تاسو ته د ملزم او د مجرم حیثیت ووایم چې د دې کې څه فرق دی، او الله دې په ټولو رحم وکړي. آمین. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.